نننې چې کوم زموږ سره کورس دی هغه انټروډکشن ټو سایکالوجي دی. په دې کورس کې به مونږ د سایکالوجي چې کوم ډیفینیشن دی هغه به وایو. دا ټرم د کوم ځای نه راغلی دی د دې هغه هسټاریکل روټس به وایو. د دې هسټري به هم ورسره ډسکس کوو. د دې نه علاوه د سایکالوجي مونږ ولې سټډي کوو، سایکالوجي مونږ وایو ساته دا هر څه په دې کې مونږ وایو. د دې نه علاوه د سایکالوجي اپلیکیشن څه دی په مختلف ایریاز کې یا زمونږ په عملی ژوند کې د دې اپلیکیشن څه دی. د دې سره سره به مونږ د سایکالوجي د نورو سوشل ساینسز سره یا د نیچرل ساینسز سره د دې هغه تړون ګورو، د دې هغه ریلیشنشپ به سټډي کوو. نو مونږ راول راځو چې دا سایکالوجي ټرم د کوم ځای نه راوتی دی. نو سایکالوجي چې کوم ټرم دی دا د دوو ګریک ورډز نه یا د لفظونو نه راوتی دی چې یو ته مونږ وایو سایکی، بل ته وایو لوګس. سایکی څه ته وایي؟ سایکی مینز سول. د سایکی مطلب دی سول. لوګس مین سټډي اپ. نو دې چې کوم دا ډیفینیشن د دې دوو لفظونو د کمبینیشن نه دا را جوړ شوی دی، نو هغه بیا مونږ داسې ویلی شو چې دس از د ساینټیفیک سټډي اپ هیومن سول. خو دلته کې په دې کې بنیادی دلته کې دا مسله ده چې دا چې کوم ډیفینیشن یا دا چې کوم د ورډز دا کمبینیشن په کم ټایم کې راغلی و، نو په هغه ټایم کې په سایکالوجي کې یو زمونږ سره یو آیډیالوجیکل یا فلسافیکل سپلیټ و چې هغې ته مونږ ویلی شو مونیزم، ډولیزم. هغه به مونږ په هسټرۍ کې بیا د سایکالوجي وایو. نو چا دا ګڼله چې دا هیومن مایند او باډي دا د یو بل نه بیل دي، او چا وی چې نه دا یو ځای دي. چا چې وی دا یو ځای دي نو هغوی ورته مونیزم وی، چا چې وی دا بیل دي نو دغې فلسفي ته یا دغې سکول اف تاټ ته مونږ ډولیزم ویلو. هغې کې خو زه نه ځم ځکه چې دا په هسټرۍ کې به د دې چې د سایکالوجي څومره سکول اف تاټس دي هغه به مونږ په ډیټیل سره ډسکس کوو. خو په دې کې دا یو مونږ سره د دې چې کوم دا ډېر یو سمپل غونته کې دا چې کوم ډیرایویشن شوی دی، نو دې ته مونږ ته داسې آیډیا نه کېږي چې مطلب سایکالوجي چې څومره براډ اپلیکیشن دی په ژوند په مختلفو اړخونو کې یا د ژوند په عملي زندګۍ کې چې د دې څومره اپلیکیشن دی د هغې خو مونږ ته د دې نه اندازه نه کېږي. نو ځکه مونږ راځو چې د دې زمونږ سره کوم کمپریهنسیو ډیفینیشن دی یا چې کوم جامع د دې تعریف دی زمونږ سره، نو هغه دی سایکالوجي از د ساینټیفیک سټډي اف بیهیویر اینڈ مایند. نو سایکالوجي زمونږ سره څه سټډي کوي؟ دا ستا سره په ساینسي بنیادونو سره مونږ چې کم سبجیکټس هم زه به ټیچ کوم تاسو ته، نو په هغې کې به دا خبره وي چې هغه چې څومره مې اپروچز وي هغې کې به مونږ دا خبره کوو چې ساینټیفیک به وي، دا په ساینس باندې بیس وي. ساینس مونږ څه ته وایو چې any verifiable knowledge is called science. په ساده الفاظو کې د دې داسې ډیفینیشن ته کولی شي چې هر هغه علم چې هغه ته په ویریفای کولی شي د هغه په ساینټیفیک ابزرویشن سره، په ایکسپریمنټ سره، په دې طریق په پروف سره، په ایویډنس سره ویریفای کولی شي، نو هغې ته موږ ساینس وایو. ښه، نو اوس په دې کې د دې ډیفینیشن نه موږ سره درې اړخونه د دې ډیسپلین زموږ سره راښکاره کېږي. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا به ساینټیفیک وي. ما پې چې څنګه خبره وکړه چې ساینټیفیک یا ساینس مونږ څه ته وایو. دویمه دا ده چې بیهیویر. نو بیهیویر مونږ څه ته وایو؟ بیهیویر زمونږ سره چې ستاسو کوم ایکشن تاسو کوئ او ستاسو څنګه ابزرویبل بیهیویر دی، نو هغې ته ابزرویبل ایکشن دی، نو هغې ته مونږ بیهیویر وایو. لکه زه به ویلی شم لکه د سترګې رپ شو، د انساني چې کوم هارت ریټ دی، یا د لاس جسچرز، ایموشنز، نور داسې ښکاره چې کوم تاسو ته کوم کارونه تاسو کوئ، ایکشنز کوئ، نو هغې ته مونږ بیهیویر وایو. ښه، بل زمونږ سره دریم چې کوم دلته دی نو هغه مایند دی. نو مایند زمونږ سره کانشس او انکانشس منټل سټیټس دي. تاسو ځینې داسې خبرې چې هغه ښکاره راځي، تاسو په هغې سره سوچ کوئ، ستاسو تاټس هر څه پرسیو کوئ او په هغه تاسو بیا انډرسټینډ کوئ، ځان پې پوهوئ. نو ځینې خبرې داسې چې هغه ستاسو په شعور کې یا په لاشعور کې پرتې وي. نو چې کله هم ستاسو څه شي سره مخامختیا وشي نو تاسو راول څه کوئ؟ ستاسو مایند څه کوي؟ تاسو هغه پرسیو کوئ. ستاسو 15 سینسز دي، په دغې سینسز تھرو باندې تاسو هغه پرسیو کوئ. د هغې نه بعد چې کوم دی نو منټل پروسیسز شروع شي. نو ستاسو سره
چې کوم په مایند کې ستا سره نالج سټور شوی وي هغه نالج چې کوم دی نو هغه تا سره څه کوي هغه تا په دې کې مدد تا ته درکوي چې ته هر څه وپېژنې نو دغه منټل چې کوم پروسیسز هم مونږ په سایکالوجي کې سټډي کوو نو د دې دا درې چې کوم بنیادي زمونږ سره دا اړخونه دي د دې ډیفینیشن نو هغه ما دا ایکسپلین کړه نارملی که تاسو وګورئ نو سایکالوجسټ مونږ داسې ګڼو چې دوی خو بس تش چې کوم خلک دماغي طور باندې بیمار وي یا منټلی ایل وي نو هغې ته مونږ دا وایو چې دا سایکالوجسټ د دیو سره کار کوي یا دغه سټډي کوي یا دا هیلپ کوي د هغې ټریټمنټ کوي هغه به مونږ بیا د سایکالوجي په برانچز کې وایو چې د دې سره کم سایکالوجسټ د منټلی ایل یا چې کم ډپریسډ خلک وي د هغې ټریټمنټ یا د هغې چې کم تھراپیز کوي هغه کم فیلډ زمونږ سره کوي هغه به بیا مونږ نیکسټ په ډیټیل سره وایو خو داسې نه ده سایکالوجسټ چې کوم دی نو د دیو ډېر په براډ طریقې سره هر څه هغه کور کوي هغه هر څه ته ګوري لکه مونږ ویلی شو چې خلک څنګه سوچ کوي هغه څنګه چې کوم دی نو د هغې رویې دي د هغې سره سره چې کوم دی نو او هغې داسې ولې بیهیو کوي که تاسو کتلي نو مونږ په ځینو سچویشنز کې یا په ځینې حالتو کې یو شانتې رویې په ځینې ټایم کې چې ته کله سټرس وي ستا بل شانتې رویې کله تاسو کتلي تاسو کله خفه یې کله خوشحاله یې ځینې خلکو سره چې کوم ستاسو د هغې هغه امپریشن فارمیشن جوړوئ تاسو ځینې خلک په کتلي چې تاسو وایي چې دا سړی په ما باندې ښه لګي دا را باندې بد لګي ته په ځینې داسې سچویشن کې ته پریشر اخلي ځینې ټایم کې چې کوم مونږ بیهیویر ته ګورو که نه نو دا د ټایم سره چې کوم دی نو په دې کې هغه بدلون راځي نو هیومن بیهیویر چې کله مونږ خبره کوو نو دا ډېر ډاینامیک دی نو داسې نه ده چې دا تش سایکالوجي مونږ به خیر د دې نورم اپلیکیشن وایو یا به د دې هغه فیلډز وایو خو که دلته کې مونږ وګورو نو سایکالوجي ډېر په پراخه یو ډیسپلین دی یو فیلډ دی یو مضمون دی زموږ سره چې دا هر څه سټډي کوي ښه داسې هم سایکالوجسټ ته څنګه چې دلته کې دا پوینټ ما دلته کې لیکلی دی نو هغه څه شی دی هغه انیمل بیهیویر اوس انیمل سایکالوجي تاسو که د بیهیویریزم سکول وګورئ په سایکالوجي کې د بی اف سکینر د ابراهام میزلو چې کوم کلاسیکل کنډیشنینګ چې کوم دغه سکول اف تھاټ دی نو دا ټولې خبرې خو چې کوم دی نو هغې خو انیمل فزیالوجسټ یا سایکالوجسټ نو هغې د انیمل بیهیویر به سټډي کوو که د ابراهام میزلو چې کوم کار نو هغه خو دغسې چې کوم زموږ سره د کلاسیکل کنډیشنینګ دا کنسپټ راغلی و نو دا کنسپټ خو کله چې ابراهام میزلو د ډاګز څه کوو هغه ډایجسټیو سیسټم چې کوم دی سټډي کوو خو هغه ته بل څه زده کړه چې د ټیونینګ فورک او د دې د انساني چې د سپي چې کوم دا سیلای وه چې کوم د دې سره تړون دی نو هغه زموږ سره راغلی و چې څنګه موږ دا تړون کوو ښه نو بیا د دې نه مخکې راځو چې ښه د دې خو موږ دا بنیادي پوینټس وویله د دې نه مخکې سایکالوجي چې کوم پراخ اړخ دی هغه مونږ وایو نو سایکالوجي زموږ سره څه انویسټیګیټ کوي یا دا زموږ سره د دې هغه ضرورت ولې دی یا د دې هغه اهمیت ولې دی یا د دې هغه سکوپ څه دی زموږ سره نو هغه څه دی چې دا خو زموږ سره لرنینګ اینډ میموري مونږ زده کړه څنګه کوو مونږ هر څه څنګه زده کوو یا زمونږ میموري څنګه کار کوي مونږ څه انفارمیشن چې واخلو هغه زمونږ په میموري کې څنګه سټور کیږي نو دا هر څه ستا سره چې کم دی نو دا سایکالوجسټ سټډي کوي بیا به مونږ د میموري خیر دی مونږ پسې دومره په ډیټیل سره نه شو تللی ځکه چې دا زمونږ دومره په دغه کې دننه تلل هغه به زه وایم چې دومره ضروري نه خو مونږ به تی لرنینګ یا د میموري چې څومره هم تیریز دي هغه به ووایو یا د میموري چې کوم سمپل ماډل دی چې څنګه زمونږ سینسري یا په سینسز باندې چې کله مونږ څه پرسیو کو هغه بیا زمونږ ټمپرري میموري ته راشي پرمننت میموري ته څنګه راځي د دغه ماډل به مونږ خیر دی ډسکس کو د دې نه علاوه پرسپشن دی نو پرسپشن که تاسو وګورئ مونږ چې څه پرسیو کوو مونږ چې څنګه ساخلو نو پرسپشن مونږ په څه باندې کوو وی ډو اټ تھرو
5 سینسز زمون سره 15 سینسز دي لیدل دي اوریدل دي کتل دي نو دا د دې نه علاوه ټچ ته مونږ هر څه ټچ کوو په دې طریقه سره مونږ هر څه پرسیو کوو نو پرسپشن به هم که تاسو وګورئ نو دا سایکالوجیست څه کوي دا انویسټیګیټ کوي دا ګوري بیا زمون سره سایکالوجي یا نفسیات چې کوم سبجیکټ دی دا زمون سره موټیویشن او ایموشن هم سټډي کوي نو موټیویشن مونږ څه ته وایو موټیویشن به خیر مونږ په ډیټیل سره هم وایو موټیویشن مونږ دې ته وایو چې ته د ژوند چې کې ته ځان ته څه ابجکټیوز ږدې څه مقصدونه یي څه شیزونه حاصلول غواړي نو د هغې دپاره چې کوم ستا هغه هڅه یي هغه کم ته څه کول غواړې د هغې د هغه اچیو کول غواړې هغه حاصلول غواړې نو دا په څه باندې کېږي چې ته موټیویټ یې نو که تا کې اوس دغه موټیویشن نه وي نو بیا هغه نه کېږي ډېر داسې کارونه وي چې کله زموږ موټیویشن لو وي او موږ یې نشو وایو چې بس دا خو زما نه نه کېږي نو دغه ځکه موټیویشنل سپیکرز که تاسو کتلي نو هغه ستاسو دغه دننه چې ستاسو کمې مسلې وي ستاسو کمې یرې وي هغه ختموي او تاسو د دې جوګه کوي چې تاسو خپل چې څومره تاسو ځان ته ابجکټیوز یې ښیي د ژوند چې کوم ستاسو ګولز دي د هغه تاسو حاصلوئ ایموشن څه ته وایي ایموشنز خو په انسانان خو ټول د ایموشن ډک خلک دی نو ایموشن مونږ دې ته وایو چې ستا کم د په سچویشن کې چې کم ستا هغه نیګیټیو یا پازیټیو چې کوم فیلینګز وي د څه حوالې سره دې ته مونږ ایموشنز وایو نو دا خو نارمل ده کله تاسو چې کوم دی نو زموږ سره مختلف ایموشنز دي ته کله خفه یې کله خوشحاله یې کله چې کوم دی نو غوسه یې نو دا هر څه ستا سره په ایموشنز کې راځي تھینکینګ ان لینګویج اوس که تاسو وګورئ موږ دا خبره کوو چې لینګویج موږ له سره کوي په لینګویج په ترو باندې موږ سوچ کوو نو اوس ستا چې کوم لینګویج وي هغه لینګویج د دې سره ستا چې کوم سوچ دی ته چې هر څه ته په کوم ویکیبلري کې ګورې په کوم کیټیګریز کې ګورې دغه هر څه ستا د ژبې سره تړلي دي او دغه وجه ده چې ته کله په پردۍ ژبه باندې خبرې کې نو تا ته بیا ډېره ګرانه وي ته چې کله هغه تاټ پروسس نه تېرېږي او بیا ویکیبلري راخلې او بیا پې خبرې کې اوس خو داسې زمون سره خو نورې مسلې راغلي دي چې مونږ خو په خپله ژبه باندې مونږ ته هم ګرانه وي چې پې خبرې وکړو او په پردو ژبو باندې یا چې کوم فارن لینګویجز دي یا سیکنډ لینګویجز دي په هغې باندې موږ ډېر په اسانه سره خبرې کوو نو دا لینګویج ستا چې کوم بیهیویر وي ستا چې کوم تاټس وي هغه مولډ کوي نو کیټیګریز او سیمبلز او مینینګز دا هر څه ستا د تھینکینګ سره تړلي دي تاسو چې کله هم د ټکي واورئ څه کیټیګري واورئ نو د هغې سره ستاسو په ذهن کې څه راځي څه ریئلټي ستاسو سره راجوړئ نو دا د سایکالوجیسټ زموږ سره د تھینکینګ او لینګویج خبره هم کوي او په لینګویج کې بیا لرنینګ څنګه کیږي نو دغه هرې خبرې د دې سره تړلې دي بیا پرسنالټي او سوشل بیهیویر که تاسو کتلي زموږ چې کوم پرسنالټي وي مونږ ورته دې ته ټوټلیټي اف هیومن بیهیویر هم وایو ستا چې کوم سیلف دی د ځان حوالې سره چې کوم ستا سوچ دی ته ځان څنګه ګڼې ته بهر چې کوم تا باندې هغه د معاشرې نه کوم ریفلیکشن کیږي دغه حسرات او ته بیا څنګه ځان ګڼې د ځان حوالې سره چې کوم ستا دا سوچ دی نو دا پرسنالټي او بیا د دې سره سره چې کوم ستا بیهیویر وي دا ټول تړلی وي ولې یو رول د بل رول نه بل شان دي نو دا خبرې چې کوم دي نو دا تا سره په پرسنالټي او په سوشل بیهیویر کې راځي زموږ لایف چایسز بدل وي زموږ د سوچ کولو طریقې بدل وي زموږ ایکسپیرینسز بدل وي بیا که یو پښتون دلته کې اوسي په کم کلتور کې اوسي نو د هغې خپل یو وی اف ډوینګ تھینګز اور یا د ژوند د تیرولو طریقه وي د هغه خپل بیهیویرز وي دغسې چې کوم د یو بل معاشرې چې کوم یو کس وي نو هغه څنګه ژوند تیری نو دغه په پرسنالټیز کې دا ټول ډیفرنسز چې
چې کوم نه مونږ سټډي کوو د سایکالوجي دا یو ایریا اف انویسټیګیشن دی. ښه د دې نه علاوه مونږ که انفینسي ته وګورو چایلډ ډیولپمنټ ته وګورو نو د چایلډ ډیولپمنټ خو بیا زموږ سره خپل تیریز دي چې ماشوم د څومره مرحلو نه پاس کیږي چې کله هغه راول پیدا شي د پیدا کېدو نه بعد دغه خبرې دي چې آیا دا چې کم څومره د خاصیتونه دي آیا دا د پیدایشي میلاو دي که نه دا ترو سوشلایزیشن دا لرنینګ کوي. بیا د هغې حوالې سره چې کم زموږ سره تیریز دي ماشوم څنګه یرې طرح او نور چې کم جبه ده هغه څنګه زده کوي خلک څنګه ایمیټیټ کوي او څنګه د په دې لوبو کې دا خپل مختلف رولز چې کم دی دا اخلي نو دا هر څه زموږ سره په چایلډ ډیولپمنټ کې راځي. بیا راځو د دې نه چې کم لاس زموږ سره ایریا ده هغه منټل ایلنس دی. نو منټل ایلنس ډېر داسې زموږ سره کلینیکل سایکالوجسټ دي چې هغه په دې باندې کار کوي دا به مونږ خیر په ډیټیل سره هم وایو چې مختلفې تھراپیز کوي تا هیلپ کوي چې ستا د ډپریشن وي تا سره نور داسې څه یری در سره وي او د هغې دپاره ستا اوري مختلفې پرسنالټي ټیسټ دي انټیلیجنس ټیسټ دي تھراپیز دي چې د هغې په ترو باندې ستا د مسلو د حل کولو کوشش کوي. او که بل زموږ سره دې سره فیلډ دی چې مخکې به مونږ وایو چې هیلث چې ستا سره څومره سټرس تا اخلي د هغې سټرس د وجې ستا په هیومن باډي باندې څومره غټ اثرات پرېوځي نو دغه هر څه سایکالوجي انویسټیګیټ کوي او دا د دې خپل ایریاز دي او سایکالوجسټ بیا په دې مختلف ایریاز کې سپیشلایزیشن کوي. څوک چایلډ سایکالوجسټ وي نو د چلډرن سره کار کوي څوک په لرنینګ اینڈ میموري سینسیشن پرسپشنز ایریا باندې کار کوي او د دې نه علاوه څوک په منټل هیلث باندې کار کوي چې کلینیکل سایکالوجسټ هم ورته وایو. نو دغه به نورې چې کومې خبرې دي هغه به مونږ مخکې ډسکس کوو.